السلام علیکم مینوال تاسو موږ ډېر غوښتنه وکړه چې د اویس د قاتل صفت ولګېده او کنه ټول معلومات زه تاسو له په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوال دا زموږ سویمه ویډیو ده د اویس په باره کې چې تاسو سره شریکوو. غواړو چې دغه شانته نوي معلومات هم تاسو سره ورسته وزر شریک کوو، ځکه موږ نوي تاسو غوندې مینوالو انا غوښتنه کړې وه چې تر اوسه پورې د اویس د قاتلانو صفته ولګېده او که نه چې د چارصدي ډي سي پي او ډي پي او ډېر په تفتیش کې ورپسې ګرځي او هغوی د اویس پلار ته ویله چې زر ته زر به موږ تاسو قاتلان ګرفتار کړو شو. ځکه مینوالو چې قاتل د اویس پلار ته پته ده چې زموږ قاتل یې نه څوک دی، خو زه نه غواړم چې د ما نه دي، زه نه غواړم چې د ما نه دي د ده غوندې قاتل ساز شي او پټ په پټه پرې غوزار وکړي، د سرکار لاس کې ورکړم او د چارصدي په چوک کې سریعان پانسي. د اویس د مور اویس مور هم همدغه غواړي چې زه غواړم چې اویس قاتل د زر ته زر د چارصدي په چوک کې د سریعان پانسي کړی شي. کو چېرې دا پانسي نه کړی شو دا کار به همدغه شانتې سریعان شروع وي او کوي به او بقاعده دا کار به ډېر عام به شي. د دې مخنیوی به بیا هېڅوک هم هېڅکله به هم اوبه نه کړی شي. ځکه مینوال چې د دې نه مخکې مو هم دوه کیسونه هم په دې چارصده کې شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی قاتلان هم دا نه دي ګرفتار شوي. مکه شانته د زینب د مور هم همدغه وینا وه چې زموږ قاتل د چارصدي په چوک کې سریعان پانسي کړی شي. دغه وینا نن د اویس مور هم کوي چې زموږ قاتل د سریعان د چارصدي په چوک کې دی پانسي کړی شي. خو مینوال زموږ هم همدغه وینا ده چې د اویس قاتل د چارصدي په چوک کې دی پانسي کړی شي. دا د عدالت نه پیش نه کړی شي. الله تعالی دې وکړي چې اصلي قاتل دې ونیولی شي، داسې نه چې د بیا چېرته داسې نه چې بیا چېرته کې یا لیونی یا د دماغ معذوره کس ونیسي او کمزوره وي چې هغه د ځان نه خبر هم نه وي. څنګه ورسره د زینب د قتل په باره کې ورسره شوي، څنګه زینب سره څنګه کار شوی چې دغه شانتې یو معذوره کس یې ونیولو او ویل چې دا قاتل دی. الله تعالی دې وکړي چې اصلي قاتل ته دې لاس ور واچوي، سریعان د چارصدي په چوک کې دې پانسي کړی شي. مینوالو حتما خپل رایه راسره لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. تاسو د دې په اړه باندې سخت نه نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.